قدرمنو کتونکو دا وخت په قامي ورثه ماندیش کوزدیر کې موجود یم. په قامي ورثه ماندیش کې د دغه ورثې قربنو عنایت یوسفزی سید احمد ساحل د تیر دور هغه اوزار را جمع کړي دي کوم چې په دې دور کې د خلکو نه هیر هم دي او دغه اوزار چې کوم دلته موجود دي د دغه اوزارو ساتنه روزنه پالنه څنګه کوي. موږ سره اوسئ. زه په خپله د کوزدیر ماندیش سره زما تعلق دی او دا ورثه چې موږ په کوم بنیاد باندې جوړه کړله نو زموږ واحد مقصد صرف دا دی چې زموږ د کشرانو نه زموږ د راتلونکو نسل نه د وختي طور چې کوم د کالجونو په سکولونو کې کومه طالب علمان دي هر دې زموږ د پخواني کلتور او دستور او دې نه ناخبره دي. د دې وجې نه موږ په دې جذبه باندې دا ورثه دلته کې قایم کړله چې هر زموږ د کشرانو نه دا څیزونه دا نښې زموږ مشران ورکې نه شي. دلته خو چې څوک هم راځي نو کله هر ځګي دي نو هغو ته موږ هرکلی وایو. زه ټولو مینوالو ته که هغه مشران دي که هغه کشران دي که سټوډنټان دي دې قامي ورثې ته په راتلو باندې هغو ته زه د زړه د کومې نه هرکلی وایم. اني ټایم هغو دې ځای ته راتلی شي. زموږ دروازې هر چا ته کلاو دي. دلته کې چې تاسو وګورئ نو په سوونو قسمه اوزار دي د پخواني دور چې په هغې کې دا منداړوان دي، په هغې کې دا سمسی دي، په هغې کې ټریګان دي، د مختلفو دورونو ریډوان دلته کې زموږ موجود دي. دلته کې د مختلفو دورونو لکه کومه غلبیلونه چې دي، چجونه دي، لاسلونه دي، خانکونه دي، میچنې دي، حتی دا چې په زرګونو کې دلته کې زموږ سره اوزار موجود دي. او مونږ صرف زموږ واحد مقصد صرف دا دی چې زموږ کشرانو نه دا نښې ورکې نه شي. او پښتون چې دی نو دا خو ډېر ښایسته تاریخ لري، دا په زرګونو کاله تاریخ لري. د هغې ژوندي کولو دپاره زموږ په دې جذبه باندې دا ورثه جوړه کړله. دا زموږ قامي ورثه دا زموږ د ټولو پښتنو یو قامي مسکن دی. دې ته ټول پښتانه راتلی شي. دا زموږ د پښتنو قیمتي نښې دي. دا قامي ورثه هم د دې سوچ تحت چې دی نو را جوړه کړی شوې ده چې هغه زمونږ تاریخي او کلتوري او ثقافتي اثار چې کوم په ورکېدو دي یا ورک شوي دي چې هغه محفوظ کړی شي دلته او آینده نسلونو ته هغه ورسولی شي. نو دلته وخت په وخت باندې موږ د دغې سره سره داسې بنډارونه هم را جوړوو چې هغه کلتوري ادبي بنډارونه هم وي. د علاقې مشران هم زموږ سره پای کې ایسالي، ځوانان هم ایسالي او د دې سره سره د مختلفو کالجونو، یونیورسټو، سکولونو زده کوونکي چې دي هغه هم دلته راځي او په دې څیزونو کې دلچسپي الي. هغو ته موږ باقاعده بریفینګ ورکوو په دې حوالې سره، د هغوی په معلوماتو کې اضافه کوو او هغوی ته په دې حوالې سره یو روحاني تسکین چې دی هغه هم دلته میلاویږي. دلته چې تاسو ته دا کومه اثار په نظر راځي هغه د ژوند د مختلفو شعبو سره تړلي څیزونه دي چې هغه دلته موجود دي. ډېر په ګرانه باندې موږ را پیدا کړي دي د مختلفو علاقو نه، د مختلفو ځایونو نه، او دلته موږ محفوظ کړي دي. دا هر څه چې دي دا په ذاتي بنیادونو باندې شوي دي. په دې کې موږ ته د سرکاري یا حکومتي سرپرستي تعاون چې دی هغه نه دی حاصلو. د څه شخصیاتو له اړخه لږ ډېر تعاون که چېرته شوی وي نو هغه شوی دی، نور داسې نه دي شوي. البته څومره چې دلته خلک راسي هغو زموږ سره باقاعده په دې حوالې سره تعاون یا دهاني کوي، خو تر دې دمه پورې داسې څه نه دي شوي. نو دا د عنایت یوسفزی او بیا ورسره زموږ تعاون او د هغو ذاتي کوششونه دي چې په هغه بنیاد باندې دا څیزونه دلته محفوظ شوي دي.